د سرسایي متعلق یو ډیره اهمه مسله ده. د هغې باره کې د پرون نه تقریبا 25 کسانو ټلیفون وکړو او ټول ملګري دا خبره کوي چې موږ یوه نوې خبره اورېدلې ده او هغه نوې خبره دا ده چې سړی په کوم ځای کې اوسیږي نو خپله سرسایه او د خپلو بچو سرسایه به د هغه ځای په حساب سره ورکوي. عزتمندو دا نوې خبره نه ده، دا زړه مسله ده، خو چونکې موږ په پیله پیره واورېده نو ځکه زمون په ذهن کې د هغې اشکالات راځي چې دا څنګه خبره ده. نو هغه مسله اول په پښتو ژبه کې او بیا په اردو ژبه کې تاسو ته زه د هغې پوره وضاحت کومه. پوره وضاحت د مسلې داسې دی چې کم سړی په کم ملک کې اوسیږي، که په سعودي کې اوسیږي، که په دوبۍ کې اوسیږي، که په کویت کې اوسیږي، که په عمان کې اوسیږي، چې په کم ځای کې دی اوسیږي نو دی به خپله سرسایه او د خپلو نابالغه بچو سرسایه د هغه ځای په حساب سره ورکوي، خپله او د خپلو نابالغه بچو. زمونږ په پښتو کې دا ده چې کله بچي خلک ووایي نو خلک په هغې کې ښځم شماري، نو د ښځې سرسایه په خاوند باندې لازم نه ده او نه به خاوند د ښځې سرسایه د هغه ځای په حساب سره ورکوي کم ځای کې چې دی موجودي، بلکې په ښځه باندې خپله سرسایه په خپله لازم ده او د هغه ځای په حساب سره لازم ده په کم ځای کې چې ښځه وي. اوس که خاوند د ښځې په اجازت سره د هغې سرسایه ورکوي نو ورکولی شي، البته په خاوند باندې د ښځې سرسایه لازم نه ده. په سړي باندې صرف خپله سرسایه او د خپلو نابالغه بچو سرسایه دا په ده باندې لازم ده، دا به دی د هغه ځای په حساب سره ورکوي کم ځای کې چې دی موجود دی، که هغه په سعودي کې دی او که هغه په هر یو ملک کې موجود دی. باقی د صدقه فطر چې کم د سرسایې او د صدقه فطر چې کم ضروري مسایل دي نو د هغې باره کې یو تفصیلي ویډیو ما کړې ده، هغه زما په یوټیوب چینل باندې موجود ده او د هغې لینک به تاسو ته زه په دې کمنٹ کې درکړم. ایک ضروری مسئلہ ہے جس کے بارے میں اکثر بھائی سوال کرتے ہیں کہ ہم نے ایک نئی بات سنی ہے اور وہ نئی بات یہ ہے کہ آدمی جہاں پر موجود ہو وہاں کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے گا. تو یہ نئی بات نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، پرانا مسئلہ ہے اور ہم نے کئی سال یہ مسئلہ بتایا ہے، لیکن آپ لوگوں نے ابھی یہ مسئلہ سنا ہے تو اس وجہ سے یہ مسئلہ آپ لوگوں کو نیا لگ رہا ہے. یہ مسئلہ نیا نہیں ہے، آدمی جہاں پر موجود ہوگا وہ اپنا صدقہ فطر اور اپنے نابالغ بچوں کا، بیوی کا اس میں شامل نہیں ہے، اپنا اور اپنے نابالغ بچوں کا جو صدقہ فطر ہے وہ اس ملک کے حساب سے ادا کرے گا جس ملک میں وہ موجود ہے، چاہے وہ سعودیہ میں ہو، چاہے وہ دبئی میں ہو، چاہے جس ملک میں بھی موجود ہو وہاں کے حساب سے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا. اور پھر چاہے وہ اس ملک میں ادا کرے اور چاہے تو پاکستان میں ادا کرے، لیکن ادا وہاں کے حساب سے کرے گا اپنا اور اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر جو ہے. باقی صدقہ فطر کے متعلق جو تمام ضروری مسائل ہیں اس کے بارے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے جو میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، اس کا جو لنک ہے وہ میں آپ کو کمنٹ میں دے دوں گا. باقی مسائل آپ وہاں پر سن سکتے ہیں.